دل میں داخل ہونے کے شیطانی راستے دا بیان شروع جی دیکھیں اس نے خبر ادا دا مال و دولت، درہم و دینار، مال و متاع، زمین جائیداد، یہ سب چیزیں بھی شیطان کے لیے بڑے دروازے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ضرورت سے زائد مال رکھنے والے شخص کا دل شیطان کا مستقر ہے، اور رزق کی ضروری مقدار رکھنے والا شخص فارغ القلب ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 100 دینار آ جائیں تو اس طرح کی خواہشات اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کے 100 دینار اور مل جائیں، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس کے دل میں نہ خواہش تھی، نہ ہوس تھی، اور نہ احتیاج تھی۔ 100 دینار کیا ملے، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں مالدار بن گیا، حالانکہ وہ مزید 900 کا محتاج ہو گیا۔ 100 دینار ملنے سے یہ خیال آتا ہے کہ اگر 900 اور ہوتے تو ایک مکان خرید لیتے۔ مکان کے بعد خانداری کے لیے ساز و سامان کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ چاته یو نال ملاو شو ورته نو بس درې ناله ایو اس نور ملاو شي نو هغه خبره ده۔ لباس اور آرائش کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ موجود کے لیے غیر موجود لازم بن جاتی ہے۔ ایک کی فکر ختم ہوتی ہے کہ دوسرے کی فکر دامن پکڑ لیتی ہے، اور یہ سلسلہ جہنم پر منتہی ہوتا ہے۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مایوسی شیاطین۔ جی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو ابلیس نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو ابلیس نے اپنے گروہ سے کہا کہ آج کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے۔ تمام شیاطین روئے زمین پر پھیل گئے، مگر انہیں کسی واقعے کا سراغ نہ ملا، ناکام واپس آئے۔ ابلیس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے آ کر اپنے چیلوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے، اب تم ان کے دوستوں اور رفیقوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ شیاطین نے زمین کا رخ کیا اور ناکام واپس آئے، اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے، جب ہم ان سے کوئی غلطی کرا دیتے ہیں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ابلیس نے کہا انتظار کرو اور صبر سے کام لو، عنقریب یہ لوگ دنیا فتح کر لیں گے، تب ہم اپنی تدبیر میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ شیطان ادھر سے گزرا تو اس نے کہا اے عیسیٰ، آپ بھی دنیا کی طرف راغب ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر کے نیچے سے پتھر نکال کر شیطان کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ پتھر اور دنیا کی دوسری چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پتھر بھی دنیاوی متاع ہیں، اور شیطان اس کے حوالے سے بھی اپنا کام کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک شخص تہجد کے لیے بیدار ہو اور سجدگاہ کے قریب کوئی ایسا پتھر پڑا ہوا ہو جس پر تکیہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ یہ لیٹنا نیند کا پیش خیمہ ہوگا، اور نیند سے تہجد کی نماز فوت ہوگی۔ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو نہ تکیے کا خیال آتا، نہ لیٹنے کی ضرورت ہوتی، نہ نیند آتی، نہ تہجد کی نماز فوت ہوتی۔ اس ایک پتھر سے اتنا نقصان ہوا۔ ان لوگوں کی حالت پر عبرت کی نظر ڈالو جن کے گھروں میں ریشم و کمخاب کے بستر، آرام دہ تکیے، راحت طلبی کے تمام لوازم موجود ہیں۔ ایسا شخص عبادت الہی سے کیا خاک لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں تو ہر وقت آرام کی خواہش رہے گی۔ نو دغه دی بیت المقدس چې تله په دغه کېده، د دې نه مخکې دغه دی عیسایانو یو میټینګ وکړه چې څه وجه ده، مونږ ډېر یو، اصله مونږ سره ده، پټسان ډېر یو، دا وډي تږي دي، زړې تورې دي ورسره دغه دي، دوی سره مونږ مقابله نشو کولی. نو چې ټم هوښیار نو هغوی ورته دوه دغه وښول
چې دی باندې به مونږ الو فتح بوم چې د الله مدد د دینا دی سره د الله مدد دی او چې د الله مدد د دینا لاړ شي او الله مدد په دې چې دی مونږ ګناه ته اختټو نو دوه دغه وړلې چې سوره مال له دا په دې لارو کې دغه سي واچوي سره سپین او خابان ا دویم چې سوره پیغلی جنکې دي هغه پلاو پرې دی او غي ته وایي چې تم صحابي در باندې لاس اچي نو ور سره زئی انټار مټوي او به دائم د الجراح چې وو هغه د امیر لشکر وو دا هغه صحابي دی چې په لسو صحابيانو لا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیره ورکړو عشره مبشره جوړته دي د چوټتل نو قاریانو ته وایي چې دا آیاتونه شروع کړي د قران وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مؤمنانو ته وایي چې خپل نظرونه کته کړي درې ورځې دی په بیت المقدس چې تیرې کړې او یو بل نه تپوس کوي چې دا خار سند اوسې لیدلی نو نه جنۍ ولیده نه مال ولیده نه هغې ته وتتلې نو په داسې قوم باندې چا فتح موندې شوه او زموږ نه د الله مدد ورسره نو هلته هغه صحابه وو اتقوا من فراست المؤمن د مؤمن د فراست نه ویریږئ هغه ته اندازه ولري چې سکیم سره هغه آیاتونه شروع کړل چې ټم کې د زنا او دغه د ټولې خبرې او قاریانو دغه هغه درې ورځې تیرې کړلې او دا دغه نو چې خار توړ دی ته سپین دی دلته کتل په نظر باندې دغه زه اوس مخکې ووایم फ़क़र का खौफ और बुखल ये दोनों ज़रिए भी शैतान के दो बड़े मुदखल हैं دا عربي ډیره فصیح ده کنه مونږ وایو چې دروازه او یو اوی مدخل مطلب د انټری او مخرج ایگزٹ یہ دونوں ذریعے بھی شیطان کے دو بڑے مدخل ہیں بخل اور فقر کا خوف دونوں ہی ایسے ذریعے ہیں کہ آدمی کو رائے خدا میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی اور جمع و احتکار کی ترغیب دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردناک عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے دې دا وایي دا مونږ ته تمباس دی چې شیطان د انسان د زړه ته څنګه را دننه کېږي د هغه تمې دروازې دي تمو دروازو سره نو یو دروازه پټې دا ده چې چېرته غریب نشم اوډه نشم او نو بخل کوي دی مال نه خرچ کوي او مال جمع کوي دوره جمع کوي چې د نوسو د ټولوسو د مال محبت نو په دې ته بیا چې مال جمع کې نو بیا به د حرام حلالو خیال نی دام د شیطان یو دروازه ده او چې چا مال سره محبتي یو هو د الله په لار کې بیا خرچې نه نو دې ته آیات ویلي دي چې تم خلک سره او سپین او مال جمع کوي نو دی او د الله په لار کې نه خرچ کوي دی له درناک غضب خوشخبری ورکړه نو دا غ دروازې مونږ بیانو چې شیطان د انسان زړه ته څنګه راځي او انسان ګناه باندې څنګه اړمای اچي نو مختلف دغه دي نو یو دا دغه دی هغه چې د مال محبت او چې غریب نشم اوډه نشم عجز نشم حالانکه دنیا مالی ور سره نو بیا نه مال جمعتای او په جایزیه ته په ناجایزي حرامي ته حلالي او مال او بیا خرچایم نه چرته ځای نو دا شیطان په دې چې شیطان دغه کی د مال په ذریعہ باندې په ګناه کې اړم ته زین وسته شي دا خبر دې کوته بس بټار د خبره لږه خو عمل پیډه خیثمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی مجھ پر کتنا ہی غلبہ کیوں نہ پالے لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جن میں وہ مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتا. ایک یہ کہ کسی کا مال ناحق لینا،
دوسرے یہ کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضرورت خرچ کرنا. تیسرے یہ کہ جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا خوف دلانے سے زیادہ مؤثر حربہ کوئی دوسرا نہیں. جب کوئی شخص فقر سے ڈرنے لگتا ہے تو اس میں باطل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور حرص آدمی کے پاؤں میں زنجیر بن جاتی ہے. اسے بازاروں اور مال کمانے کی جگہوں سے ہلنے نہیں دیتی. یہ بازار شیاطین کے گھونسلے اور ٹکانے ہیں. شیطانی معقولات و مشروبات وغیرہ. معقولات مطلب خوراک سیزونا اور مشروبات مطلب دسکلو سیزونا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس دنیا میں آیا تو اس نے باری تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے مردود قرار دے کر زمین میں پھینک دیا، میرے لیے ایک گھر بنا دے. فرمایا حمام تیرا گھر ہے. عرض کیا میرے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما. فرمایا بازار اور چوراہے تیری مجلسیں ہیں. بازار چوراہے نہ مطلب نن سبا دا ورچوال چوراہے هم اجتماعي حمامونه و د تیر دغه چې بلا دغه تیر شوي دي که نه ښځې به هم هغې ته تلې ده بل چې چرچۍ چې اوسه پورې کېدای شي اوس هم ځي چې مڼۍ چې د ښځو جدا بد لیټرینونه و اجتماعي د سړو جدا و چې ټورونو چې د زنډل منډل ټیټې مڼۍ چې دا و په خپله اردو چې افسوس اوس روان دی لکه د موهنجوډارو دغه د ټنډرات دي او یو دغه دام دی چې د اصحاب ټاپچو یو روایت دار چې دلته و یو د اردن متعلق دی دغه دی والله اعلم مونږ ورته تللي وو لکه موهنجوډارو ته چې سړی څنګه اچوي نو هغې چې ډېر زبردست پلین سره سمندر ورسره نږدې دی دا اجتماعي حمامونه او اجتماعي لیټرینونه هغې داسې ترتیب سره جوړ کړي دي چې د حمامونه څومره اوبه چې دي دا به په لیټرینونو باندې او هغې ته بیا نالې جوړې کړي هر څه سمندر ته دغه ته نو دا د شیطان دغه نو دا حمامونه د هغې دغه بل د یو بعضې کسانو ښه د اوچت دنیایي لحاظ سره چې هغوی باید د ارباب روډ او جناح سټریټ ته مازدیګر ماښام ځه چې ښځې ټول هغه چې مختلف ښځې تېرې دي دغه کې او وینې نو دا شیطان هغه دی چې ضرورت نه دغه نه یو بازارونو کې ډېر دی دغه دې چې ویلي دي که نه نو چې هغه وخت هغه نو اوس هغه وخت یو بې خیال نه دی چې ښځې په بازارونو کې داسې ګرځېدلي او یا داسې بازارونه وو اوس په ټوله معامله د ښځو لاس کې ده. فرمایا حمام تیرا گھر ہے. عرض کیا میرے لیے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مقرر فرما. فرمایا بازار اور چوراہے تیری مجلسیں ہیں. بازار اور چوراہے مطلب دا ڈیجیٹل چوراہے یا چکم اخباروں وغیرہ دا پگی سے. تیسری تیری مجلسیں. عرض کیا گیا غذا کی تعین بھی کر دیں. فرمایا وہ کانا تیری غذا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے. عرض کیا کھانے کا علم ہوا پانی بھی عطا ہو. فرمایا نشہ آور چیزیں تیری مشروبات ہیں. عرض کیا کہ مجھے ایک اعلانچی بھی عنایت کر. حکم ہوا کہ یہ کام مزامیر یعنی ڈول باجے وغیرہ سے لے. عرض کیا پڑھنے اور لکھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے. فرمایا فرسودہ شعر پڑھ اور بدن گوند. بدن گوند دنیا پوخ دغه چې دغه چې په دې نشونه جوړی هغه دغه پوخ هغه یو تاسو ته لوټنه چې دغه ته وی چې زما په دې شا باندې زمری جوړتا نو چې هغه ستن ټوټټله وې څه جوړی وې دغه غوډې جوړم وې بغیر غوډه بوچیم دغه زمری وي بیا چې ستن دې وې څه جوړ وې لقی وې یاره وې بې لقی هم زمری بیا چې ټوټټله نو بیا وې څه وې خېټه وی بغیر خېټې نو هغې ورته وایي این چونی شیرې خدا را ناپدید. داسې شعر چې دی هغه خدای هم نه دی پیدا کړی چې د هغه خېټه نی دغه نی نو دا د بازیت ګوند نه چې بلکل هغې چې دغه یي چا په دې لیچو باندې تړي چا دلته تړي او هغه مستقل وي دې ته ګوند نه وایي مطلب ټیټو که نه.
ٹھیٹ ٹھیٹ ورته وایي. عرض کیا مجھے حدیث بھی عطا فرما. حکم ہوا کہ جھوٹ تیری حدیث ہے. حکم ہوا کہ جھوٹ تیری حدیث ہے. عرض کیا کہ مجھے شکار پانسنے کے لیے جال مرحمت فرما. فرمایا عورتیں تیرا جال ہیں.